چې یاره دلته چې کوم دی که ماشوم ته خطره جوړه شي او وولېده خدای مکړه سیند ته نو زمونږ غټ هغه کمی چې کوم دی نو دا به مونږ ته دی چې زمونږ بچی هغه سیند ویوړه او مونږ ښه ټیک ټاک وو او مونږ د وختي ټیم راتللو نه نو مونږ به وختي راتلو. بیا دومره وشوه چې د هغې دپاره د دغې جنګلي یو دغه وشو چې په یو پروجیکټ باندې مونږ دومره وکړه چې هغوی ته مونږ دا دغه وکړو چې تاسو مونږ سره دومره تعاون وکړئ چې صرف زمونږ دا ماشومان د دې خطرې نه بچ شي او دا ونه ولیږي زمونږ نه. او دا ټیچران مونږ دې ته پرېږدو د دې چوکیدارۍ نه یې راواړو د پړهۍ طرف ته چې هغه دا خپله پړهایي وکړي. نو هغوی ورته دغه ګرین ولګوه نو زموږ سره هغه خطره چې څومره وه هغه الحمدلله په دغه یو څیز باندې کمه شوه د ماشوم د ولیدو چې دغه ورته وشو. نو نورو تاسو ته مخامخ دی چې د 2022 سیلاب په دې کې دننه را روانو په لرګي په دې کې دننه را روانو. دا کمرې چې کومې وي نو دا د شګو نه ډکې وي دا د کاڼو نه ډکې وي. دا مونږ په خپله دې ټیچرانو دا صفا کړې د دې دپاره مونږ هلې ځلې وکړې کوششونه مو وکړو د دې نه دا کچري راویستې دا هم د دې جوګه کړو چې یاره د دې ماشومان پکې مونږ دننه کښېنو. زمونږ پر نیچرو دا هر څه خراب شوي وو دا سیلاب خراب کړي وو. اوس لکه مونږ کوشش کوو دغه شانتې فضل غیوب صاحب دی دنه مونږ دغه کړو چې دی یو سیاسي ورکر دی خپل کوششونه د کلي دپاره د علاقې دپاره جاري ساتي. نو مونږ ورته دا خواست کوو چې دا خو ستاسو ته وړاندې دی اوس هم مونږ ته ډېره زیاته خطره ده چې اوبه لږې راډېرې شي بیا مونږ دغلته د ټیچران ولاړ خدای مکړه سار او لار ده په ګیټ باندې ماشوم را رواني. نو مونږ دا وایو چې خدای مکړه چېرته بیا دغلته زموږ نه یو ماشوم که ولیده نو دا ډېر غټ نقصان دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ مونږ به یې کوو او چې زموږ د اواز که څوک اوري نو مونږ هغوی ته هم دا پیغام دی دا خواست هم دی یو درخواست ورته کوو چې زموږ سره دا سکول چې کوم دی دا د ماشومان 450 ماشومان زموږ سره په دې سکول کې دي او د کیجي ماشوم او د نرسرۍ ماشوم خو ډېر د 3 کالو د دې دغې نو که فرض که دا وشي نو زموږ دا سکول به ډېر زیات سره تا استاد خبرې وکړې بالکل داسې ده چې زموږ د دې سکول دا کوم باونډري وال بیا د دې بلډینګ دی نو دا ډېر زیات پخوانی دی زموږ دا 70 کې جوړ بالکل 70 کې جوړ نو زموږ دپاره دا د ماشومانو دپاره ډېره انتهایي خطره ده او زموږ موجوده انشاءالله تعالی ګورنمنټ دی زموږ MPA موجود دی MNA موجود دی موږ به هغو ته دا خپل ډیمانډ کیږدو زموږ به انشاءالله بھرپور کوشش کوو چې د ټولو نه مخکې خو زموږ دا باونډري وال چې کوم دی چې زموږ د بچو د مستقبل یو کیل روان دی چې موږ دا خصوصي توګه باندې زه به د MPA صاحب په نوټس کې هم دا راولم او د MNA صاحب نوټس کې هم دا راولم. دا باونډري وال به تاسو د سکرین په شیشه باندې تاسو وینئ چې دا ډېر انتهایي د خطرې سره مخامخ دی. د دې د وجې زموږ د بچو په مستقبل باندې کافي اثر پرېوځي. نو انشاءالله تعالی د دې سکول لپاره زموږ د ګورنمنټ چې څومره زموږ MPA او MNA دی هغه بھرپور کوشش کوي چې څه قسم څه یې هغه موږ انشاءالله یقیني جوړو.